सदर मुहतरम और जमा मुहतरम और मशरान और कशरान, दा जलसा चिकम गरज द पारा मुनक़द शवे दा आगा गरज मौलाना उबैदुल्लाह साहब स्तासु पर मख के हुए। अजीजान उज़ हैरान एम कि ज़मूंग दे मुल्क ना से जोड़ ज़मूंग दा मुल्क दे वक्त के दा से शहदे लका सड़े चे एक्सीडेंट की लासुने माती पे माती सर माती खेटे मछले दिली और अस्पताल तैराऊ नो अस्पताल ते चिराउड़ी डॉक्टरान हैरानी चे दा टोल चपचूर दे नो अवल इलाज द कम दे शोरों के बैनी ही दगा मिसाल दे ज़मूंग द मुल्क यो गम ची जाड़े बल गम ब पैदाई बल गम ची जाड़े बल गम ब पैदाई बल गम ची जाड़े बल गम ब पैदाई। अजीजान मुंग यो गम जड़ दो चे भाई पदे पे खबर के शियागान मुसीगी और सुनियान मुसीगी शियागान खपल कार कई मुंग खपल कार कहू मुंग जलसे दे द पार कहू चे पदे औरजू के सुनियान दागी मजलसुन तलाड नशी और दागी जुलूसुन तलाड नशी जमुंग गरज द जलसो न दा चराजई के दे सुनियान लमुंग खपल शोगल जो आगा जंजाल ला खत्म नो चिपकिबुल फितने सर उचत को देवबंदी और बरीली देवबंदी और बरीली जंजाल पके जोड़ शो दा बरेले दे दा देवबंदे दे दा बरेले दे दा देवबंदे। अजीजान बार बार सफाया ने जनशम को ले आप यला खबर अदा ची ज़मूंग द मुल्क दा दस्तूर दे के सखाना की और जलसवा कासम अली खान जुमात के जोर तनोम रागले न माते और खत रावले गलो सो कलक और खत की लिखली चे तदी जलसे तज़करा न ली चे तुम बिक गए हो 10,000 रुपए पे 10,000 रुपए वागस्ती और जलसे तराने के लिहाजा तो खर्च नुमाता खंदाम राला जड़ाम राला ची मूंगा द तिफलान पलास के उसराली तिफलान बमरा पासी और मुंग तबोई तुम बिक गए। अजीजानु 10,000 रुपए खुद सके इंशाअल्लाहुल अजीज द बिजलीगर मुला लास द मुफ्ती महमूद पलास की इख्वेशे पर 10 करोड़ बम न खर्ची की पर 10 करोड़ 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए कमा गस्ते नन बजहम मौलाना अब्दुल बाकी वे
مالوم خوند را کوي بهترینه بنگله کې اوسېدل، اعلی موټر کې ګرځېدل، په د پاسه شنه جنډه لهراوېدل او پولیس ګنمینان ورسره ګرځېدل، مالم خوند را کوي. خو صرف کومه ولې نه چې د نن نه مې په سبا نظر لګي. زه د هر شي انجام او نتیجې ته سوچ کوم چې نن خو په شنه جنډه او په بنگله به غاویری او سبا به دا قوم د سوټو ګړوبي جوړوي او په تاسو به اړوي. نو عزیزانو زما متعلق دا خیال کول که زما به په خیال کې مدایي نو په ما د لعنتي او چې د چا به په خیال کې دایي د هغې د په هغه اومه پیړۍ نالت. باقي د بجلیګر مولا ژوند کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپي غاپي، لیکن د سپو غپار د کاروان په رفتار کې فرق نه راولي. د اوښانو کاروان رواني او سپي ورپسې غاپي. نو د سپو غپار چې دی د اوښانو په کاروان کې فرق نشي راوستی. صرف دومره ده چې وقت نزاکت پیژنم، دماغ لرم، سوچ لرم، فکر لرم. وقتی طور د سوډا واټر بوتل غوندې بعضې وخت کې ملګرو سره مې په دې کې اختلاف راځي چې د سوډا واټر بوتل غوندې ډرت مه کوئ، لاندې به بیا در کې هیڅ نه. هر شی په سوچ سمجھ کوئ، په فکر سره کوئ او بیا د شي په نتیجې او انجام باندې سوچ کوئ. مونږ زیات نه زیات دا کولی شو د ضیاءالحق په حکومت کې، د دې دروغجن په حکومت کې، د اسلام نه د دې لرې په حکومت کې دا کولی شو که نه چې احتجاج وکړو، فریاد وکړو. اوس بله خبره ده چې دوی مونږه فریاد او احتجاج تم نه پرېږدي. نو هغه داسې مثال دی، وایي ظالم همې وهي، ظالم همې وهي، همې جړا ته نه پرېږدي، ظالم همې وهي، همې جړا ته نه پرېږدي. ها مجنون میں عالم بولی، ماسو خواتا نه پرېږدي. ها کا بشورا نه پاتې اے زاهده نه یم ګرم، الفت مې دا خوبانو چې الله ته نه پرېږدي. ها الفت مې دا خوبان، ظالم همې وهي. حکومت وهي دیم او بیا دې جړا تم نه پرېږدي. مونږ دا کولی شو چې احتجاج وکړو، فریاد وکړو چې مونږ سره دا ظلم ولې وشو، زیاتی ولې وشو. اخر دا خو د ضیاءالحق صاحب حکومت دی، د اسلام غټ ډولکی په غاړه کې اچولی دی او صاحب اسلام اسلام اسلام. نن مې خبرونو کې اورېده و یو بل دغه یې جوړ کو، دا وای دا سینټ کې چې کوم بل پیش شوی دی که نه شریعت بل، نو دغې شپارس به کوي قومي اسمبلی ته. تاسو خیال راغی دي هغې دپاره یو بل دا وروره قسم په خدای دی، په خدای قسم، په خدای قسم، په خدای قسم چې ټول ډونګ دی، فراډ دی، دوکه ده. نه اسلام شته، نه د اسلام راوستل شته، نه شرعي قوانین راوستل شته. دغسې اسلام به لکه دا برای نام شریعت بینچونه چې جوړ کړي دي او کینولی دي د برکت غونډی، ورځه او مالګه سکه او سلام ورته کوه، نور پکې څه شته نه. دا د عوامو زیارتونه دي، مالګه وسکه او شکرانه واچوه، نور پکې څه نشته. دغسې
سورځي دلته پیښور کې د شریعت بنچ مجسټریټان کېنولي، بینډای کې د شریعت بنچونه جوړ کړي دي. شپږ اته کاله وشو شریعت بنچ جوړ دی، تر اوسه پورې شریعت پاکستان کې چا جرم نه کو چې شریعت بنچ ولا سزا ورکړي. عزیزانو په دې وجه پوهیږئ چې د ملک اسلام راوسته د چا کار دی؟ د چا کار دی؟ په دې پوهیږئ په دې ملک اسلام راوسته د سیا کار نه دی، دا د امریکې کار دی. تاسو پوه شئ که امریکا نن غواړي سبا له به د ملک قانون اسلامي، او چې تر څو امریکې نه یې غوښتی دی په اسلام تاسو دوکه کوي لګیا. تاسو خیال راغی مونږه که چغې وهو شریعت بل چې چا پیش کړی کوم سینټ کې څوک یې غوړی را غوړی دوی ته هم پته ده چې دا ډونګ دی، دا دوکه ده. په دې چوک کې ما ویلي چې د شریعت بل څوک خلاف دي. شریعت بل خلاف څوک شته؟ تاسو ټول وایئ څوک شته چې هغه د شریعت بل خلاف؟ نه، شریعت بل اول حامیان مونږ یو. شریعت بل اول مفتی محمود د صدر ایوب په حکومت کې پیش کړی و، اول مفتی محمود د یحیی خان په حکومت کې پیش کړی و، اول مفتی محمود د بوټو په حکومت کې پیش کړی و، اول مفتی محمود ضیاء الحق ته پیش کړی و. شریعت بل خو زمونږ کار دی، خو په دې ټکي ځان پوه کوي چې دا اسلام چغې وال چې دي دا دوکه ده چې مونږ تاسو پکې ساتلی یئ تر څو پورې چې زمونږ ماما نه یې غوښتي په دې ملک اسلام راوستل، والله که تر هغې پورې پکې راشي. دا باطل د غوږونو نه وباسئ. سوال به د ماما خفه کولی، که ماما دې نن خفه کو او شرعي نظام دې راوستو ملک به نظام راشي، خو ته به بیا نه یې. تاسو پوه شئ؟ زما عزیزانو عرض دا و چې دا سوالونه په دې ملک کې ټول د امریکې چالونه دي. شیعه سنی جنګول دا د امریکې چال دی. دیوبندي بریلي سوال اوس ولې را پیدا شو؟ بله دا چې زه به تاسو ته هغه پمفلټ یې وښیم، هغه دومره اشتهارونه به درته وښیم چې په د پاسه ونې جوړې کړي دي او په ونو کې د ټولو کافرو نامې لیکلي دي، او یو نامه پکې د دیوبندیانو هم ده چې دیوبندیان هم کافر دي. دا په څه نوم یې دی کپړې مپړې چې پکې ډېرې جوړېږي پنجاب کې فیصل آباد کې شوي دي، او پیښور کې ایجنټان ناست دي، هغې یې تقسیمۍ لګیا دي. هغه ما ورکو دلته پولیس ایس ایس پي ته ډیپټي کمشنر ته چې دا وګورئ دا دیوبندي بریلي فساد اوس دیوبندیان جوړوي او که دا الوافاره تاړي سټې جوړوي. بله درته وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق دوی به درته وایي چې دا ګستاخ دي، دا دیوبندیان بې ادبه دي، دا دیوبندیان اولیاء نه مني، دا دیوبندیان پیران نه مني، دا دیوبندیان بزرگان نه مني، دا دیوبندیان رسول الله نه مني، دا دیوبندیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر وای، نور ورته نه وای. دا خبرو باندې عوام خو عجیبه دماغ خلق دی، الله دې امان راکړي. د عوامو ته څه جلسې کوي، والله که میړه غواړي دا نن کرکټ ته څومره ناست وای، پوست پرې کړو پوست پرې کړو، لکونه خلق نن کرکټ ته ټوله ورځ د جمعې مبارکه ورځ او دغه ځای پورې چې غونډس کې مګلې هغوی ته ناست دی، پوست پرې کړو. دې قوم ته جلسې کوئ، که څوک کرکټ ګراونډ ته نه وي ورغلي ټوله ورځ به ټي وي ته تېره کړي او کتلي به وي، او د هغې غونډس کې به هم د عمران خان لیدلي چې په کوم ځای پورې مګلې او ورته ناست دی څوک وی دا بورې دا ورته څوک ناست دی. دیوبندي بریلي خبرې کوي، شرمېدلو دغې ته میدان ته روځئ، د دې خلاف جهاد وکړئ. تاسو په دې ملک کې وکته چې هغه ورځ په لاهور کې د ښځو د اسلام خلاف جلوس راوویست،
خزو جلوس راوستو چې څوک وای چې په دې ملک کې به اسلام راځي دا ډنډې ګورئ د قومي اسمبلی ممبرانو ته دا ډنډې ګورئ دا ډنډې به در باندې ومنډو که په دې ملک کې د اسلام نامې واغسته دا ستا ملک شو ته دلته ناست یې سوال د دیوبندي بریلي نه دی سوال د خېټې دی په اسلام کې وګورئ چې د زیارتونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي ما په خبرو پوهېږئ زیارت حاصلات خوړل یعنی زیارت باندې منجور کېنول او ټوټه غوړول او غټ کټې ورته کېنول جارو په لاس کې ورکول ښځې ول راتلل او په هغې جاروګانې وهل او شکرانه اچول دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي که دیوبندیانو بریلیانو تر اوسه پورې په اسلام کې دا مسله نه حل کړي سبا به د اسلام غټې غټې مسلې په اسلام کې دوی څه فیصله کوي خبره پوهېږئ اصلي دین قرآن او حدیث دی قرآن او حدیث کې راشئ وګورئ چې د قبرونو حاصلات خوړل په اسلام کې څنګه دي راشئ وګورئ پروسه کال په بو کې موټر خراب شو زه ما زیارت ته ننوځم زیارت ته چې لاړم د مین روډ نه تر زیارته پورې یو بازار جوړ دی کوچی بازار جوړ دی یا مینا بازار جوړ دی نو الکان پې ناستي ګوره بازار جوړ دی الکان پې ناستي او ښځې پې زیارت لځي راشه خورې راشه وخله خورې وخله او راشه 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 او وخله 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 داسې دي که نه دي تاسو نه دي کتلي تاسو ته پته نه ده ښه بیا قبر سره یو سنډا کېنولې او مالګه ورته پرته وي په دې دومره عقل الله دی چې موږ نه عقل سلب شو عقل رانه ووت داسې خیره راته چا کړې ده چې الله دې د انسانیت سر در نه لرې کړي او د خر سر در پورې خدای وتړه د خر سر مونږ پورې د خر سر تړلی لږ سوچ وکړه بدبخته او کم بخته زیارت لاندې که نیک عمل کړی نو خو به لاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي نو پاس د هغه د شکرانه او پیسو ته څه ضرورت دی او بیا په دغه پیسو لږ سی ای ډي غوندې تحقیقات وکئ چې دغه پیسې بیا ځي چېرته او کېږي پې څه والله په دغه پیسو شراب څکلی کېږي په دغه پیسو جوهري کېږي په دغه پیسو زنا کېږي اوس مونږ کوایو چې دا ګناه ده وای دا اولیا نه مني بزرگان نه مني رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه مني او بشر ورته وایي او قرآن ویلی دی زمونږ څه کار قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی اے پیغمبره د خلقو ته ووایه چې مخلوقه زم ستاسو غوندې بشر یم یوحى الی زما او ستاسو بشریت کې فرق دا دی چې ما ته وحی کېږي زما الله سره رابطه او تعلق دی او تاسو ته دا نه کېږي دی خو وګورئ دی ویلا پیغمبر نو اپنے اور بشر کہندے نہیں جیسے وہی کہ پیغمبر نو کہندے کہ ساڑھے اور بشر انا للہ زم بن جائیں دیکھو گو رہی تم انسان ہے او ضیاء کم انسان دے تب ایمان ہے کہ تو ضیاء یو شان دے اب خبر کوئی لگا تم انسان ہے او داو زمون نے گورنر صاحب چو لگے تو دام انسان دے ناول خدا دې خار اوس چې په لویه مرتبه کې ناست دی نو ته اوس هغه یو شان
زه انسان یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی، زما او دغه انسانیت یو برابر توبه استغفار. دغه مقام او زما مقام، هغه له په بشریت کې الله دا مقام ورکړی چې په بدن باندې به ټول عمر کې مچ نه و ناست. په کومه لار به چې تیر شو 3 ورځې به دغه لارې نه خوشبویي تله. 3 ورځې یو وینځه یې ووینځه. د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه بول په لوښي کې پراته وو. او وینځې ته وویل چې لوښی واله بار توی که. هغې ویل صاحب زه خو تږې شوی وم، د شپې ما خو اسکلي دي مال چې جوړوبه وي. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بیبي بد کار دې کړی، بیا داسې مه کوه، تپوس کوه، خو زه ستا د 7 پوښتو نه به د خولې نه د مشکو او د عنبرو خوشبویي د پیغمبر او زمونږ بشریت یو برابر. دا د علماء دیوبند عقیده ده. دا د علماء دیوبند عقیده ده چې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی و تبارک مرید ولا د رسول الله د روضې ګرده راوړې وه. ګرده هلته چې جارو یا ګرده، هغه ګرده یې په رنجو کې میکس کړې وه او د شپې به یې سترګو کې اچوله چې دې نه بهترین رانجه بل نور څه کیدی شي. دا علماء دیوبند. مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه اب پمفلٹ کا تاسو وګورئ عقل به م حیران شي چې دا څه شیطانت دی. مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه پروسه کال زه دلی ته تللی وم، داغه خانقاه، داغه خلوت، داغه قبر، داغه کور چې ما ولیدو نو یا زما عقیده روپۍ کې په 4 انې وه، والله العظیم چې په 14 انې شو. مولانا اشرف علي په خپله بزرګو لوی ولی داغه التکشف یو کتاب دی، التکشف ایک لیکلی دی چې یو بزرگ بل بزرگ تراغه چې د دې قبر حال پته مې شوق دی چې د قبر کې لاندې څه چلی. دی وی اولیاءانو نیمن، اولیاءانو مندن روٹی خلاصانو نیمندن، اولیاءانو نیمن. ولی دے پیر دے خاک اسے اپنے سمجھنے، ولی دے گلی دے کتیاں دے پیر دے خاک اسے اپنے سمجھ. ولی ورشے دے غلجو میاں سے مترے سر غلجی کلے دے قسم پا خدای دے چی پجون والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹکے ور کرے پجون راشی چاگا تاریخ در تو خیم او بیاغا پٹکے واللہ العظیم چی ما تو خود پا خوب کے ودا پټکې دی خو په ویښه مې تنګوم ما. او هغه شی چې کوم په خوب کې راته ښودلی و هغه شی د مرګ نه وروسته په کفن کې مې ولیدو غاړې نه یې تاو په ویښه. پیغمبر والا پټکی ورکړی. پیغمبر نه مني. پیغمبر چې څوک نه مني خو کافري. الله الله لا اله الا الله، الله لا اله الا الله، دا خو ټوله دنیا وایي. 1 کروڑ کاله چې لا اله الا الله وی جنت ته بلاړ نشي چې تر څو د محمد رسول الله نه وي. عزیزانو وکې دی عزیزانو مولانا تانوی وایي چې بزرګ ورته وي چې څو ورځې پس که زه مړ شم نو ته راشه او زما قبر کې ما سره قلم او کاغذ کېږده او 3 ورځې پس بیا راشه نو په ما لاندې په قبر کې چې څه تیري هغه به مې په کاغذ لیکلي او پاس به کاغذ پروت او بیا واله ویې ګوره. څو ورځې پس چا بزرګ مړ شو ده ورسره کاغذ او قلم په قبر کې کېښوه چې کېښوه 3 ورځې پس ورغی قبر د پاسه قلم هم پروت دی او کاغذ هم پروت دی. نو په کاغذ کې لیکلي دي چې بچیا د قبر معامله چې وه ذوقي وه، سکلو سره تعلق لرلو. ما وسکله او ته را روانې وبیسکې نو زه اوس په بیان تا پویولی نه شم چې ما باندې قبر کې څه معامله وشوه. خو دومره ایمان لره چې پیغمبر په حدیث کې د قبر متعلق څه ویلي دي والله ما سره همغه معامله وشوه. علماء دیوبند عقیده دام ده چې په قبر کې مړی د قبر حال لیکلی شي او پاس په قبر یې بل ته یې ښودلی شي. ما په خبره پوهېږئ؟ دا د علماء دیوبند عقاید دي. خبره دا ده چې دې تفصیلاتو کې درته ځم نه، صرف دومره درته وایم چې نن
که شیعه سنی فساد په پېښور کې به کېده نو هم به هم ذمهوار دا خلک او که بریلي دیوبندي فساد به کېده هم به هم ذمهوار دا خلک. عزیزانو د ګاډي خانې جومات کیسه چې ده، ګاډي خانې جومات کې 30 35 40 کالو نه دیوبندي امام را روانو. دیوبندي امام، هغه دیوبندي امام مونږ روانو طریقه کې ده. اوس راغی 2 څه لپنګان مپنګان را یو ځای شوي دي، درود پڑھتی ہیں تے اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس چې تاسو پاسې چې پاسې رسول الله راغی نو تاسو خو د رسول الله متعلق دا عقیده ده چې هغه هر ځای کې حاضر ناظر دی. نو چې اوس راغی نو اوس نه مخکې چرته و. ما په دې خبره پوه شئ؟ تاسو چې وایئ چې اٹھو حضور تشریف لے آئے تو ان سے پہلے کتنے آئے کہ اڑ آ گئے تھے. نو صاحب دا جنجال هلته په جومات کې جوړ کړی دی. بله درته یم چې په حدیث کې اصلی دین 6,600 آیاتونه د قرآن دي او 13.5 لاکھ حدیث ذخیره حدیث ده. په دې کې 3,500 حدیث د احکام دي او 1500 آیاتونه احکام دي. 4,000 روایتو کې تاسو اذان سره وښایئ چې چا اذان نه مخکې درود ویلی یا اذان نه وروسته درود ویلی، چېرته وښایئ. مونږ به هم شروع کړو که نه، مونږ خوله خو نه ماتي. لکه یو قادیاني ماته ویل یاره تاسو زمونږ دا مرزا غلام احمد ولې نه منئ په پیغمبرۍ؟ مال زمونږ کور نه ورانېږي چې مونږ 1,40,000 پیغمبران منو او دا یو نه منو، کور هم نه ورانېږي. خو راته ثابت کړئ چې دام پیغمبر دی نو 1,40,000 کې به دام تل. تاسو خیال راغی زمونږ څه بیړي پې غر کړي. نو ویل خو ویې منئ. نو مال اول خو نر ثابت کړه چې دا نر و که ښځه وه. که ښځه وه ښځه پیغمبر کېږي نه، او که نر و د نر حیض نه کېږي او نه بلاربېږي. نو اول خو دا ثابته کړه نو بیا به زه په پیغمبری ومنم. نو عزیزان اوس مونږ ته ثابته خو کوي چې اذان نه وړاندې درود ویل رسول الله کړي دي، حضرت بلال کړي دي، عبدالله ابن ام مکتوم کړي دي، عمر فاروق کړي دي، عثمان ذوالنورین کړي دي، حضرت علی کړي دي، حضرت حسنین کړي دي، امام ابو حنیفه کړي دي، امام شافعي کړي دي، امام مالک کړي دي، امام حنبل کړي دي. چې چا کړي نو زم کوم کنه په خبر ګوړون شي، زم کوم کنه. ما جګړې څه کار دی تا سره د جګړې کولو؟ فساد څه کار دی؟ خو دلیل سره وښایه چې دا پلانی امام کړي دي، پلانی صحابي کړي دي، پلانی روایت کې راغلي دي، زم کوم کنه. بله درته بیا پاسېده دا چا کړي دي؟ راشئ ان الله وملائکته یصلون علی النبی. د دې په ضمن کې ټول تفسیرونه وګورئ، ټول چې پیغمبر باندې درود ویلو طریقه اسلام څه ویلې ده راشئ وګورئ. نو زما عزیزانو خدای دپاره شر مه جوړوئ، فساد مه جوړوئ. دیوبندیت دا یو کاروان دی. دیوبندیت هغه شی و چې د دیوبند مدرسه دې دپاره جوړه وه چې د دې ملک نه انګریز ورک شي. ملک نه انګریز ورک کو، د انګریز پر کټي پریښي دي. اوس خلق یو بزرگ ته ما وویل ما پاکستان جوړیږي. وی چې د پاکستان څه مطلب دی؟ مال د هندوان بلاړ شي او د مسلمانانو حکومت وي. ای بچیا په دې مسلمانانو مې یقین نه راځي چې حکومت وچلوي. دا خلق به بیا د پیرنګیانو ارمان خلکو ته ورولي. نن یې ورستی دی که نه؟ د نااهله حکومتونو د پیرنګیانو ارمان بیا خلکو ته وروستو. اوس خلق قوم 2 دواګانې کوي. څوک اواز کوي چې خدای روس راولي او څوک اواز کوي چې خدای بیا پیرنګیان راولي، ځکه دې نااهلو د لاسه خو مونږ تنګ شو. نو روس خو دې خدای بلکل را نه ولي، خدای خو دې روس تباه و برباد کی او خدای دې د روس مرګریم تباه و برباد کی. او باقی امریکا کراله لږ خوشحالېږي، ورته غوړ ملک دی، دین مین خاصې پکې نشته. غوړ مولا راته وی راځه مال ولې پلانی خان مړ دی، ډېر سرب خیرات دی، مال یې ورځه ته پې. وی راځه خدای راستي چې داسې لماور ګډان اعلان کړي دي، ویا دله به په دوزخ کې غوپې وي چې دا لمان خو تې ووو که نه. نو دین او اسلام خو دې ملک را نه وستو.
او شاید چې امریکې ته بیا حواله شي. بله یو خطره دی په سر پرته ده، چا چې درنه بنګال کټ کړی د پنجاب او د سند خیر دی غواړه، ته به دلته په دې تیاره کې پراته پلانې کافر دی او پلانې کافر دی او پلانې کافر دی، د دې سند او د پنجاب خیر دی غواړه. نو زما عزیزانو د مطالبات زمونږ چې دي، زه پر زور الفاظو کې بیا حکومت ته وایم چې مونږه په دې خفه یو چې دا ای ایس پی تر اوسه پورې په پېښور کې باقي دی او د لاهورۍ د جومات فیصله دی فوراً حل کړي او که ونه شوه او یو بهترین اوقات دغه و. که تاسو خیال وکړئ په دغه زمانو کې خالص قرآن او حدیث او د ټول ملک فیصلې به په قرآن او په حدیث باندې کېدې. د زنا فیصله به په قرآن او په حدیث کېده، د غلا فیصله به په قرآن او په حدیث کېده، د شرابو فیصله به په قرآن او په حدیث کېده. اړو بل څه یو ښځه راله د پیغمبر په مخ کې درخواست و چې یا رسول الله ما زنا کړې ده او په ما باندې شرعي حد جاری کا چې زه آخرت له پاکه لاړه شم. پیغمبر ورته وفرمایل چې بیبي ستا حمل شته خېټه کې؟ ویله اوسه وی زه چې دا بچی پیدا شي بیا راشه. لاړه 10 میاشتې پس ماشومې پیدا شو، غیږ کې راغستی دی او بیا راله چې صاحب ماشوم پیدا شو، اوس په ما حد جاری کړ. حضور ورته وفرمایل چې بیبي اوس ته لاړه شه او د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی، چې 2 کاله پی دی اوس کی او د خپل خوراک شي بیا راشه. پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي اوس بیا به نه راځي او بچ بشي. 2 کاله پس اخذ بیا راله، ماشومې غیږ کې دی او روټۍ والا ورکړې ده چې صاحب دی اوس خپله د خوراک سکاک شو او زما تیته ضرورت نشته، ما باندې حد جاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې ګوري چې او د خدای بنده ته په دې خپل ایمان کې خو انتها ته رسېدلې، ځئ بویزه یو حد پې جاری چې بوتلې ده او حد یې جاری کړی دی، کاڼو ویشتل شروع شوي دي. نو یو صحابي په دې مخ په کاڼي ویشته، دی یوای اواز حضور علیه السلام صحابي ته په غصه شو، وی د خدای بنده په خوله دې ولې وویشته؟ زما دې په خدای قسمي که د دې ښځې د دې وای ثواب زما امت له خدای ورکړي نو یو بم جهنم ته لاړ شي. دا په دې خپل ایمان کې بالکل هغه کمال ته رسېدلې ده چې عقل ورته حیران. نو عزیزانو د خپلې ګناه اقبال جرم کول په عدالت کې د دې حد نشته. یو خدای چې ګوان در باندې تیر شي او په تا شهادت وشي او تعالی سزا ملو شي، یو دا چې ته د یو ګناه په خپل اقبال جرم وکړې، د دې ایمان ګوره بالکل انتها ده. عزیزانو شرعی نظام وہ اور مسلمان براتلو د خپل گناہ به په خپل اقبال جرم کولو چې ما دا گناہ کړی دا ما ته سزا راکړي چې آخرت لپاتې نشي. اس آخرت وہ آخرت کی خبر ہے کس کو، یا تو آرام سے گزرتی. آخرت نه څوک راغلی دي، خبره د دې ځای کوه او د دې ځای د مزو کوه. هغه خلقو چونکې په آخرت ایمانو او د پیغمبر په فرامینو ایمانو چې آخرت څومره مشکل ځای دی، څومره ګران ځای دی، څومره سخت ځای دی، ورتلو نه بعد سړي ته پته ولګي چې دلته به څه کېږي، دا ایمان او دا یې لیده نو د هغې به ورسره ډېر خیال.
हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रागे अदालत के अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक बांधे दरखास्त हो, उमर फारूक अमीर दे और हजरत अब्बास आम रियाया दे। हजरत अब्बास दरखास्त को काजी तक उमर फारूक जमा द कोर परनाला उर्जो लेदा। अदालत समन जारी को उमर फारूक पसी चे अदालत का पेश शा ददेदा से मिसाल दे लेकर मजिस्ट्रेट चे समन जारी की पसियावलक पसी चे तराश जमा अदालत की पेश पेशी हाँ जियाउलक बराशी दे कचरोता मजिस्ट्रेट समन जारी कई पामीरुल मोमिनीन पसे जिसता खिलाफ दावा शवेदा और ता अदालत ता पेश। उमर फारूक तक समन वरा है फौरन रा रवान और अदालत की पेश। काजी नास्ते और अमीरुल मोमिनीन वर्तवलार दे साहब सदावत जमा खिलाफ वे हजरत अब्बास पता दावा करे दा चिद्द जमा द कोर परनाला गुरजोले दा वे आओ मा गुरजोले दा वली दे गुरजोले दा वे दद दे कोर द परनाली ओबो द मस्जिद नबवी देवाल वालो नमाज का हुक्म को च दा परनाला ओ गुरजवई जके च दा ओबो दा देवाल वही और द जुमा देवाल खराब है। काजी हुए हजरत अब्बास त जोसवाया आगा वर्तवी च दा परनाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगोले और पदा वक्त की द मस्जिद नबवी देवाल मौजूद हो और पैगंबर पदा गजे के जमा द कोर दा परनाला लगोले नु तद पैगंबर न ज्याद पोई दी आगा सर अदा फिक्र नो च दा देवाल बदा उबो वही। उमर फारूक हुई च हाँ दा परनाला पैगंबर लगोले दा व्यवसाय खुदाए गवाह दे पदी च दा गलग काजी तय हुए अमीरुल मोमिनीन के फैसला के कजे हुक्म वेलते का वेदा परनाला बदा हजरत अब्बास ब्या पदे खपल जेक दी खुगदी बेदा से जब केनम दे बजमा पो गोख पी की दी और ब्या बजोदरेगम और दा परनाला पदे खपल जे ब्या उदरे जके च मां जुर्म करे दे मां जियाते करे दे लिहाजा जमा पो गो दे खपी की दी और दा परनाला दे पदे जे द कुरान और द हदीस हुकूमत दास हो खबर भई या बने खुदा खबर मां खुतास दवेली जे मुंग पे 16-15 न पुईगु अबल औरज जमुंग द मुल्क अमीरुल मोमिनीन यो टैक्स माफ करे दे सुमरा दे वकील से 1.5 करोड़ दे का 31 अरब रुपए 31 अरब रुपए जियाउलक चाहता माफ करी दी करपतियान होता 1 अरब रुपए टैक्स पे लगे दले हो चे द टोल मुल्क मुहासिरा हुई करे दा अगर खल्क त 1 अरब रुपए टैक्स माफ को और द गरीबों पे यो जोंगड़ा बांधे 100 जरगुना रुपए टैक्स न लगोरी दा ईमान दे और दा इंसाफ और दा इस्लाम दे कि पदे मुल्क दे इस्लाम चलो ब्या परोनियो इस्लामी नजरियाती काउंसिल यो
بل پیش کړی دی چې فوراً دی کمې ښځې چې د کور نه بار بې پردې وځي دې له دې سزا ورکړی شي. سبا به وګورئ د ښځو غرمشتي، د ښځو غویمې او د ښځو جنډې، او سبا به ته د خپل ملک د قومي اسمبلی ایمان وګورئ چې اسلامي نظریاتی کونسل فیصله وکړه اوس امتحان دی د قومي اسمبلی دی د مسلمانانو د منبرانو، او اوس ایمان دی د امتحان دی د ضیاءالحق د ایمانم چې اسلامي کونسل فیصله وکړه چې ښځې ته د بورکه ور په سر شي او چې بې بورکې راووته سزا دی وله ورکړی شي. اوس به د دوی د ایمان پته لګي. که دې نه بعد دې قومي اسمبلی دا بل منظور نه که، دا منبران په سوټو ویشته پکار دي او د غلو ګړوبي کول پکار دي، او هر علاقې خلک راځي او د دوی په سرونو دا د غلو ګړوبي اړه. تاسو خو له د ګلونو ګنټې اچوئ که نه، شرمېدلو. تاسو له خو چې راشي دروازې ورته جوړوئ، سرکړي چرګانو چینه ورته کوئ، په دوی د سوټو د غلو ګړوبي اړول پکار. دا ملک د ضیاءالحق دی چې 1.10 اربه روپۍ دي د ملک او د قوم یو داسې خلکو ته معاف کړي چې هغه کرپتیان. ټیکس خو ما ته معاف کا، کور دی د میردین جومات شه، ټیکس خو یو دکاندار ته معاف کا. ول دا کمیټه وګورئ 100 روپۍ ټیکس په دکانداران، په چابړي کې او په ریړه کې چې د 500 روپو فروټ خرڅوي په هغې هم د کمیټۍ ټیکس لګېدلی دی او کمیټۍ ته ټیکسونه علي. د 100 روپو سبزي چې څوک خرڅوي په هغې هم د کمیټۍ ټیکس لګېدلی دی، کمیټې ته ټیکسونه علي. کور دې وران شه، دغه معاف کا. نو کرپتیانو ته دې معاف کړه. اوس دا پته تاسو لګوئ چې چاله یې معاف کړه. کوکا کولې والاو ته یې معاف کړه. یو کوکا کولا په یو اوړي کې په دمونه روپۍ ګټي، هغوی ته دا ټیکس معاف کړو. او موږ د خدای په قهر اخته یو، موږ باندې بجلي نوره ګرانۍ لګیا دی. اوس چې دې پکي لاندې هم کښېننئ چې خدای بیخ بنیاد هم ورپسې وباسي. اوړه نور ګرانۍ لګیا دی، غوړي نور ګرانۍ لګیا دی. نو نور به څنګه؟ دا ملک خو ستاسو نه دی، د غریبانو. دا خو د کروڑپتیانو، اربپتیانو، سرمایهدارو، دا د هغوی ملک دی. په دې ملک کې حکومت په خپله کمیونسټ راولي، حالات داسې پیدا کوي، اسباب داسې پیدا کوي، د سرمایهدارو سرپرستی داسې کوي لګیا دی چې خلک په دې ملک کې د خدای نه منکر شي، خلک په دې ملک کې د رسول نه منکر شي، خلک په دې ملک کې د مذهب نه منکر شي. حکومت مذهب چغې په خوله وي، عمل یې دا دی چې خلک یا روسیان شي یا چینیان شي، مرتد شي، چې زم د خدای بنده یم او دام د خدای بندگان دي، ماله د سر د سوري ځای نه میلاویږي چې په باران کې سر ته لاندې کم، او دام د خدای بندگان دي. دوی د یو د 1 کروڑ روپو په بنگله کې پراته دي. ولې دا تقسیم په دې ځمکه چا کړی؟ خدای کړی وای. زه د داسې خدای منلو ته تیار نه یم. دا خلک به دا وایي که نه به؟ دوی په خپله دا اسباب پیدا کوي چې دا خلق د الله د وجود نه منکر شي. په دې ملک کې هر سړی مساوي حق لري. د ملک بیت المال د ټول ملک د قوم په منځ کې مشترک شي. څومره شی چې د بیت المال نه تالی دومره به زما لګو، څومره حق چې په بیت المال کې ستا دی دومره به زما دی. نو دوی حالات داسې په دې ملک کې پیدا کوي چې خدای نه منکر شي خلق.
دین نه منکر شي. جار الله زمخشري متعلق مشهوره ده چې د خار نه بار وته او چې راغه د خار دروازې بند وي، چې دروازې بند وي ول دا ولې دا دروازې بند دي؟ ول د بادشاہ نه کارغه صابون تختولې ده. ول کارغه صابون تختولې د بادشاہ نه ویلاو. وی بادشاہ څه وي؟ وی بادشاہ وی چې دروازې بند کړي چې دا کارغه در نه لاړ نشي. نو تو وای چې په ایمان وای چې د خار نه غیر چا پیر گیټ بند کې کارغه پیر ایساریږي. کارغه هو په اوالوزي. وې زمخشري ویلې چې وی خدای نشته. ولی وی خدای نشته چې داسې بے وقوفم بادشاہ کړی دی. کارغه کم ځای ګرځي لګیا دی او دروازې کم ځای بند کړي دي چې داسې خره بادشاہ کړی دا خدای ډوشته نه. د دې ملک د تقدیر واګې او د تقدیر فیصله تاسو وګورئ د چا په لاس کې؟ په قرب قیامت کې به حالات داسې دي ته خاص غوږ کې دی. ګورئ اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، چې د دنیا واګې د نا اهلو په لاس کې راشي دغه وخت کې تاسو د قیامت انتظار وکړئ. نن ستا د ملک واګې د چا په لاس کې؟ حالات وګورئ، واقعات وګورئ. ستا د ملک د تقدیر فیصلې د چا په لاس کې؟ نو زما عزیزانو عرض داو چې د قرآن کریم او د حدیث حکومت نه په ملک کې داغه ملک وجود لعنت دی. داغه ملک وجود داسې شی دی لکه د غلو لول ډیران چې په میلیونو ډیران د غلوي. نو که کم ملک غل نه نو په هوا خو به بوی وروړي کړي. نو چې د کم ملک قانون مسلمان ملک یو قانون قرآن نه قانون د پیرنګي قانوني داغه ملک وجود لعنت دی. ما تابل ورځ یو سرکاري سړي وې تاسو مليانو کې اتفاق نشته. ما ورته مونږ مليان د هر چا نظر ټیکيږي ځکه مونږ یریږو ډېر. بین مثال درته وښیم. په عرب ممالکو کې وګوره څومره لوی لوی علما دي. مصر کې وګوره داسې علما دي پکې مصنفین. جامع الازهر مدرسه د مصر چې دا د هغې 1100 کاله وشو چې جوړه شوې. 1100 کال. سعودي عرب علما وګوره د کعبه او د مدینه امامان. نور عرب ممالک وګوره چې قانون پکې یو دی او سخت دی. تاسو چرته واورېد چې پکې یا دیوبندی بریلی پیدا شو یا پکې شیعه سنی وجنګېده یا پکې فرقه وارانه فساد واورېد یا قادیانی پکې پیدا شو یا رافضي پکې پیدا شو یا بهاولی پکې پیدا شو یا چکړالی پکې پیدا شو واورېد چې قانون یو دی او سخت دی. هر ملا سر ټیټ کړی دی خپله خطبه وایي او په محراب کې دروازه د پاغي وځي او کور کې ناست. په دې کابل کې چې قانون سختو تاسو د فرقه وارانه فساد نوم څه چې خوب نه ولیدلی کیني دا د کابل علما چې راغلي دي نه تپوس چې غږ دې کولی شو په کابل کې چې قانون سخت. نن خو صاحبه داس چل دی لکه 200-300 ګډې او چیلۍ وي او یو بوډا شپون ته یې حواله کړي چې ماما دا سره وه. نو بوډا شپون چې چیلۍ راړی چې ګډه تښتېدلي او چې ګډه راغلی چې چیلۍ تښتېدلي او چې بچی رانیسي چې مور یې تښتېدلي. نو نن دا ملک بوډا شپون ته حواله دی او مونږ یو ګډې او چیلۍ. بوډا شپون مونږ رایسارولی شي؟ ته د ملک قانون داسې کا چې نن نه بعد به قانون قرآن وي او مسلک به حنفي
د فقه جعفریه نوم به شیعه مانوالي په دې ملک نوم د چا چې ملک دی او څوک چې په اکثریت کې دي قانون به په ملک کې د هغوی وي خبره پوه شئ ته راغلیا سړی خوار شي په وړو کې مالګه نه غلی به ناست دی او سوړه کې که د ټتو کو نو ځوړندوم دی ته وګوره چې ما نه بیا څوک راوځي یا څوک خبره وکړي بل لنډ پوهېږه چې بوډا شپون ته ګډې او چیلی حواله دي بوډا شپون څه کولی شي بوډا شپون زمونږ صدر صاحب صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنائیں گے معنوں میں دا معنوں میں ټکی ډېر ښه دعوت کړی دی یو شپه کې په خدای قسم ما ته د پاکستانیانو ایمان معلوم دی د دوی جلوسونه هم زه پیژنم د دوی جلسې هم زه پیژنم د دوی جذبات هم زه پیژنم چې په 12 بجې لاس کې زور راغی او په باندې په 12 د بجلی د کرنټ غوندې اعلان وشو چې سبا نه به د ملک قانون قرآن وي غلي کېنئ ځای په ځای کېنئ لاړئ که چا کړتو کو په مخ مې تاسو وایئ چې دا جلوسونو والا او جلسو والا او دا ټوپونو والا او دا سیاستدانان چې د مارشل الله اعلان وشي ټول په سورو نه نوځي که نه نه مارشل الله اعلان چې وشي هر یو غلی ناست دي که نه دا اوس چې په سټیج باندې دغه کوي دغه کوي چې مارشل الله اعلان وشي دوی بیا داسې کولی شي چې قرآني نظام اعلان وشي زه به درته د دوی منډې وښیم بیا خو په دغه سترګو ړوند شي چې دا ته پې ګورې کم بخته د ایمان امتحان دی بدبخته کم بخته خدای نه لرې او خدای نه باغي یو ګړز والا ورکه چې سبا نه به قانون اسلامي وي او چې رپ نه وهي که چا کړه تو کو راشي په دا مخ مې نه بله خبره راته اوس خو هر سړي اسلام په لاس کې راغستی دی او ده سره یې پې جنګ دی دی که نه دی مولیان هم وایي چې دا خراب دی اسلام یې رانوستو سیاستدانان وایي دا خراب دی اسلام یې رانوست رونو اسلام سره ټوکې او چې اسلام راغی بیا به څوک وایي چې اسلام بیا به کومه حربۍ دوی سره دا مشوره اوس دې بدبخت له څوک ورکي دا تالی سټ چې تېګیر چاپېر ناست دي په اسملو کې تالی سټ ورته چې په ټپ وړوند شي ته دا غونډس که چې دا تا پې دا قوم اولي چې اسلام یې ټیک رانوستو ته دغه الزام د ځان نه لرې که والله که درته څوک کړه تو زه به بیا څه وایم اوس په دې ممبر خو زم ټوپونه وام که نه چې اسلام دی او رای نه وستو پلانی چلی کو ډنګلی چل زه به بیا څه وایم بل به ټټو کي نو زما عزیزانو عرض دا او چې واحد حل د ملک د بقا او د سالمیت تاسو پوهېږئ نه نن ستا پنجاب هم د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی ستا سند هم د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی کم قوت چې بنگال تا نه کټ کو او تا ټتو نه کړی شو هغه قوت که پنجاب در نه کټ کوم والله که ټتو کې که سند در نه کټ کوم والله که ټتو کې بیا به څه وایې بیا به ته څه وکړې نن دا دواړه صوبې ستا د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړې دي د دې واحد علاج قوم په اعتماد کې اغستل دي ملک په اعتماد کې اغستل دي چې قوم به په یو ټکي په اعتماد کې هلو د ټول قوم جذبات به ختم شي چې د ملک قانون بدل شي قانون بدلېدو سره هېڅ شی نه بدلېږي کچرای به دغه وي عدالتونه به دغه وي ججای به دغه وي وکیلان به دغه وي هر څه به دغه اوس وکیلان یا ججان فیصلې د لارډ میکالې په جوړ کړي قانون باندې کوي بیا به فیصلې یو فتاوی علمگیری باندې کوي فتاوی علمگیری پښتو کې شته فارسی کې شته اردو کې شته عربي کې شته انګریزي کې شته بجای د دې چې هغه قانون به مطالعه کیږي او فیصلې به پکېږي بیا به دا کیږي فیصلې به
سړی اوبه په ملک والله العظیم چې توی شي چې د یو غل نه لاس غوڅ شو، یو زناکار سنگسار شو، یو شرابي په درو والی شو. ته وګوره یو شرابي راوباسه دی کنینګم پارک ته او په دا کونه بربنډه کو په کوړو یو په درو چې دا دنیا یې وګوري. ته وګوره چې د شرابو نوم څوک وایي. اوس خو د صوبایي اسمبلی ممبران هم د شراب د لندن نه راوړي وایي دا د ده ځای ښه نه دي. ته ورشه ستا په دې ملک کې جمرود کې وګوره 800 روپۍ اعلی بوتل د شرابو ملایي. هغه دې ځای ته راځي بیا ستا په دې بنګلو کې په ودونو کې اعلی ویسکي په خلق څکلی کي. شراب بند دي، شراب بند کوم ځای کې صوبایي اسمبلی ممبر وایي چې مونږ دغه پاس کړی یم کېږه 30 زنه ستا اسمبلی ما ته معلومه ده. ستاسو اسمبلی داسې شی دی لکه دغه د کارغه او د خارونۍ جګړه وه خپلو کې. نوشیروان په لار روانو نو بختک ته یې ووایي وزیر ته چې دا ولې په جنګ دي دا خارونۍ او کارغه؟ وی صاحب پرېږدی ویل حل وایه. وی دا کارغه لګي د خارونۍ نه لور غواړي او دا خارونۍ نه ورکوي نو په جنګ دي. وی وایي ورته څه؟ وی خارونۍ ورته وایي چې د لور په مهر کې 100 خارونه وران شوي راکه نو هله به لور در کوم کې نینې در. نو وی کارغه ورته څه وایي؟ وی کارغه ورته وایي چې دا یو څو خارونه وران شوي واله او نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر خارونه به وران وګورئ. نو ما ستاسو دا اسمبلي ده چې دغه اسمبلي وي پاکستان به که خیر وران ګورئ وران. نن قرآني نظام په ملک کې نشته. مرزا طاهر په لندن کې کانفرنس کړی دی او اعلان یې کړی دی چې تاسو به وګورئ چې پاکستان به خدای ټوکړې ټوکړې کوي. قادیانی ته دا جرأت حاصل شو چې پاکستان متعلق وي چې دا به ټوکړې ټوکړې کوي. دا د نااهله حکومتونو د لاسه، د دوی د نااهله پالیسو د لاسه، د دوی د نااهله فیصلو د لاسه. یو بل ټکی په غاور د دوی میز ته ورورسوئ. او سی ای ډي والاو، انټلیجنس والا، زما جومات له خو انټلیجنس هم راځي چې دا مولا ډېر خطرناک دی. تاسو په خړ سیلاب لاړ شئ. زه خطرناک یم؟ زه خو ډاکټر یم. تاسو د مني تبې نیولي یئ بې ستنې نه چې په دا سومبۍ کې درته ونه وایم جوړېږئ نه. زه خطرناک یم؟ دا خو ورورسوئ چې تاسو خدای هلاک کا. انګریزانو زمانه کې به په کال کې یو ځل میټینګ وشو، یو ځل، او د ټول کال پالیسی به پکې جوړه شو او ټول کال به هغه نظام چلېدو. بیا ورشئ د انګریزانو ملک دارالعوام کې وګورئ چې په کال کې 100 اسمبلی کېږي. په لندن کې د سینټ فیصلې وګورئ چې کال کې سینټ 100 ځله راټولیږي او فیصلې کوي. دلته سهارم میټینګ دی، ماسپښینم میټینګ دی، ماسخوتنم میټینګ. سهارم میټینګ دی، ماسپښینم میټینګ دی، ماسخوتنم میټینګ. سهارم میټینګ دی، ماسپښینم میټینګ دی، ماسخوتنم میټینګ. سهار چې څه ووایي اتې غرمه ایري، غرمه چې څه ووایي اتې مازدیګر ایري، مازدیګر چې څه ووایي اتې سهار ایري. خبره جوړولی نشي. کوم افسر چپوس چې کوي میټینګ ته تللی لکه پرون چې میټینګ وایي نن بیا میټینګ، سبا یې تپوس کوي وایي نن بیا میټینګ دی، بل سبا یې تپوس کوي نن بیا زړه مشین شه. دا په تورې بلا مات شي. په دې میټینګونو نه څه غواړئ تاسو؟ خو یو پالیسي جوړه کړئ په دې روان اوسئ که دا زمونږ ملک شو. نو عزیزانو خدای به م که خیری نور خرابوي او ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. مخکې به ګورئ د ځان تماشې به وکئ. والله که نه به د ښځو نه خبر یئ، نه به د لوڼو نه خبر یئ، نه به د زامنو نه خبر یئ. لور به په یو منډې وئ، مور به په بله منډې وئ، زوی به په یو منډې وئ، پلار به په بلې منډې وئ. داسې حالات به در باندې راځي. څو پورې چې د ملک نظام چینج شوی نه دی
د ملک قانون بدل شوی نه دی، ملک د ملک خدای ته راجع شوی نه دی. آسمانی افت به در باندې داسې راشي چې څوک به بیا راټینګولی نه شي. دعا وکئ په اخلاص چې خدایا د پاکستان قانون قرآن کې، خدایا د پاکستان قانون قرآن کې، خدایا د پاکستان قانون قرآن کې. اے الله چې د قرآنی نظام راوستو په لار کې 100 کروڑې اٹکاوي ته ورته هدایت وکړي، کني تباہ او برباد کړي. خدای د ظالمانو نه، مفسدانو نه، اشرارو نه، کفارو نه په خپل امن امان کې وساتي. خدای شرم پرده مو ساتي. خدای بچو تم هدایت دنه کوي. یا الله بچیم نیکان کی. خدای زمون خويندو میندو ته هدایت دنه کوي. په اخلاص دعا وکړي چې کل مریضانو د اسلام ته الله شفا ورکړي. صاحبزاده صدیق صاحب ته دعا وکړي چې خدای هغه جوړ کړي، کل مریضان د اسلام جوړ کړي، شرم پرده مو ساتي. دعا وکړي چې الله روس تباہ او برباد کړي. خدای زمونږ د ملک ته په خپل امن امان کې وساتي. امریکا تباہ کړي، ټول کفر تباہ او برباد کې، مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. دا د بی بی فاطمه حیا وا، دا د ابوبکر ایمانو، دا د عمر ایمانو، دا د عثمان ایمانو، دا د علی ایمانو، دا اصل اسلامو چې ما تاسو ته بیان ک. دا مونږ چې څه کوو عزیزانو دا ټول فراډ دی، دوکه ده د نفس چې مونږ پکې پراته یو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ په اخلاص چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې، خدای د پاکستان قانون قرآن کې، خدای د